ښاغلی خان سلام، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست ویمه. مننه. بیا هم که پوښتنه د مخکې راواخلم، دا چې خلیلزاد پاکستان ته سفر کوي او یا د پاکستان نفوذ ته په کتو سره دلته له دوی سره خبرې اترې کوي چې د بین الافغاني مذاکرات چې پیل شوي دا په بریالۍ توګه ترسره شي. پاکستان خپله پر دې مسلې ټینګار کړی دی چې دغه مذاکرات باید د بهرنیانو له مداخلې پرته ترسره شي. خو څه فکر کوي په اوس مهال کې که چېرته پاکستان اقدامات کوي دا خپله یوه مداخله نشو بللی؟ زما نظر دا دی چې د افغانستان بین الافغاني مذاکراتو ته د هر یو هیواد د ملاتړ د هغوی د همکارۍ د هغې ضرورت او اړتیا شته. پاکستان په دې باندې ستاسو پوښتنه ډېره زیاته وزن لري، ډېره دلایل لري او پاکستان په دې حساسیت باندې زما نظر دا دی چې پوه دی. او هم دا وجه ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د کوربه هیوادونو په فهرست کې په لیست کې د پاکستان نوم هم وو، لیکن پاکستان معذرت وکړ، پاکستان د دغه لیست نه ځان جلا کړ، د هغه لیست نه ووت. دا اول 15 هیوادونو او 12 پاتې شول. پاکستان پوه دی چې د افغانستان بین الافغاني مذاکرات دا څنګه چې موږ مخکې خبره وکړه که دا کیسه مشکل پیدا کیږي، خنډونه پکې مخې ته راځي یا دا پروسه اوږدیږي، نو پاکستان نه غواړي چې په پاکستان باندې دا یو نوی تور ولګي چې دغه پروسه ځکه پر مخ لا نه ړنو. پاکستان ځکه جلا کړی دی. لیکن د پاکستان ګور امریکایان که اسلام آباد ته راځي، زلمی خلیلزاد دا 5م سفر و د 6 میاشتو نه په کم وخت کې، نو پاکستان امریکایانو په ذهن کې خو به ضرور څه شی وي چې پاکستان په دې پروسه کې سہولتکاری یا همکاری یا مدد دا کولی شي. پاکستان خپل کړل چې بین الافغاني مذاکراتو کې بالکل په هیڅ ډول الته موجود یا مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه د دغه رول نه وي. دا او دا سوچ دلته چې دی دا د پاکستان د فوج هم دی، دا د پاکستان د سیاسي مشرتابه هم دی چې دی وایي چې افغانان باید چې د خپل راتلونکي پریکړه او فیصله وکړي. بله، خو دا چې په زلمی خلیلزاد بیا په 6 میاشتو کې یا له دې څخه کم وخت کې 15 ځلې لکه څنګه ستاسو یادونه کوي سفر کوي، آیا د پاکستان رضایت د دغې مسئلې په تړاو باندې څنګه نشي ترلاسه کولی چې بار بار دوی دغه سفرونه ترسره کوي؟ یوازې د افغانستان د سولې مسله نه ده. د پاکستان او د امریکا خپل منځي دواړه اړخیزه تعلقات چې هغه د فشار د لاندې وو هغه ډېر زیات خراب وو. اوس هم د پاکستان اکثر چې کوم امنیتي او دغه رنګې نور مرستې وي د امریکا هغه اوسه پورې ځنډېدلي دي. پاکستان غواړي چې ګوره امریکایانو چې پاکستان سره د اړیکې یو وارې بیا لږ نارمل حالت ته راغلي دي، لکه پوره نه دي راغلي. تګ راتګ هم دومره صرف زلمی خلیلزاد چې راځي، نور خو نه وزیران راځي، نه د هغې سناتوران راځي، نه د هغې د پارلماني وکیلان راځي، نه د پاکستان نه سپلاوی امریکا ته ځي. معنی دا ده چې اوس هم اړیکې هغه رنګ نارمل حالت کې نه دي. زلمی خلیلزاد یا افغانستان موضوع سره تړلي چارواکي کاغه د مرکزی کمانډې مشر دی، کاغه د سکاټلر دی، هغوی پاکستان ته سفرونه کوي. پاکستان هم په دې باندې پوه دی چې د افغانستان کې صلح، په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو کامیابی، په افغانستان کې د جنگ خاتمه، دا پاکستان یو وارې بیا امریکا ته نږدې کولی شي. نو دا پاکستان خپل امریکا سره یو دا خبره. دویمه ګوره دلته پاکستانیانو نه موږ اکثر تپوس کوو چې زلمی خلیلزاد ولې راځي، یا یو وارې داسې شوي وو چې په اسلام آباد کې سره له خرابو اړیکو دلته د مرکزي کمانډې مشر موجود په یو وخت زلمی خلیلزاد مو د ولسمشر ټرامپ چې کوم مشاوره وه لیزا کاټرسن دلته وه، د هغې یو ډېر نږدې سناتور، دا په یو وخت پاکستان هغه وخت کې ما خپله تپوس کړو پاکستانیانو نه چې دا ولې. هغې وایي چې د امریکا او پاکستان اوس دا یو اندېښنه شته چې راتلونکی افغانستان، راتلونکی معنی ده چې خارجیان کله د افغانستان نه ځي بیا به د افغانستان، نو د امریکایانو ګوره د امریکایانو خو پاکستان پخواني اتحادیان پاتې شوي دي، لیکن د امریکایانو ګیلې وې
چې په افغانستان کې جنگ خاتمه کې پاکستان مدد نه کوي. امریکا به دا الزام لګو چې طالبانو ته پناه ورکړې ده، دلته نه طالبان حملې کوي. نو پاکستان خپل هم ضرورت دی چې امریکایان مطمئن وساتي، هغې ته ډاډ ورکړي. زما خیال دی دا د امریکایانو سفرونو کې دا د دواړه اړخیزه تعلقات په راتلونکي کې اقتصادي تعلقات راشه درشه زیاتول. بله خو ښاغلی خان دلته پوښتنه مطرح کیږي که چیرته رښتیا هم مسله د افغانستان د سولې نه پرته نور مسایل هم وي، د امریکا او د پاکستان ترمنځ په روابطو جوړولو باندې تمرکز ترسره کیږي، خو ولې له نورو چارواکو سره یا نور چارواکي ولې په دومره پیمانه باندې سفرونه نه کوي؟ ځکه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی اوس مهال نه بلکې یوازې د افغانستان د سولې لپاره د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دی، دوی سره ډېر لیده کاته کیږي. دا بالکل ستاسو ډېر جایز سوال دی، پوښتنه ده. دا ځل چې دا پرون چې کوم د پاکستان سفر و په دې کې زلمی خلیلزاد سره 2 نور چارواکي امریکایي هم وو. هغې کې د یو چارواکي ما چې کله خپله باندې د هغه نوم او بیا د هغه چې دا څوک دی، نو هغه د امریکا چې کوم د اقتصادي د هغوی پلانونه پر مخ بوځي یا دغه سره تعلق د هغې سره تړاو لره. او تاسو ته به یادېږي چې زلمی خلیلزاد یو څو میاشتې وړاندې کې یو سفر کړی، ازبکستان ته تللی و، پاکستان ته هم راغلی و، کابل ته بیا درغلی و، غالبا کابل ته نو درغلی. هغه سره د امریکا چې کوم یو بل اقتصادي اداره ده د هغې یو مشر هم و، او د هغه ټول د روغتیا او تعلیم او د اقتصادي پروژې، انفراسټرکچر، سړکونه، انرژي، دا ټول شیان امریکایان اوس دا هم په فکر کې په سوچ کې دي او پاکستان مدد هم غواړي. د افغانستان بیا ودانی، د پاکستان بیا بهر، ځکه چې افغانستان دپاره خو چې کله د بین الافغاني مذاکرات وشي، کامیاب شي، نو بیا خو د افغانستان د بیا بحالۍ یو لوی پروژه را روانه ده. نو امریکایان به دا هم غواړي چې د خپل هغې انډیوالان دي، د هغې چې کوم ملګري دي، اتحادیان. ګوره د امریکې د سفارت چې کوم بیان بېګا ناوخته د شپې جاري شو، په هغې کې یو ډېره مهمه خبره ده. او خبره دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو یو بیان په دغه بیانیه کې ورته ځای ورکړی دی. او هغه بیانیه کې مایک پومپیو څه وایي؟ هغه دا خبره کوي چې امریکا به هغه خپل ملګري، خپل اتحادیان هیر نه کړي چې د جنگ په خاتمه کې ورسره درېدلي دي، همکاري کړې ده. نو دا اشاره خو پاکستان ته هم ده. او ګوره هر هیواد چې دی دا خو بدقسمتي هم ده که چې هر هیواد خپلو ګټو پسې ګرځي، که هغه پاکستان دی، که هغه ایران دی، که هغه روسیه ده، که هغه چین دی، هغه د هغه لومړیتوب خپلې ګټې دي. نو معنی دا ده چې امریکایان خو دلته راځي، نو افغانستان هم پکې یو مسله. بله خو ښاغلی خان اوس مهال که د ګټو جلا معامله وکړي، بله که د ګټو مسله رامنځته کېږي، طبعا چې په لومړي سر کې هر هېواد ته خپلې ملي ګټې ډېرې مهمې دي، خو د ګاونډیو هېوادونو ګټې هم که یو څه ناڅه په پام کې ونیولی شي، نو دلته په غیر مستقیم ډول هغوی لپاره هم ګټې له ځانه سره لرلی شي. خو دغه ذهنیت څومره اوس مهال په پاکستان کې لیدلی شو چې په افغانستان کې اوس مهال چې د سولې خبرې پر مخ بیولی کېږي یا په قطر کې په مخ بیولی کېږي، نو د دې لپاره به یو مثبت ذهنیت ولري او په افغانستان کې د باثباته نظام لپاره یوه قوي سیاسي اراده ولري. زما نظر دا دی که پاکستان او افغانستان په دواړه خیزه توګه د یو بل اندېښنو ته مثبت غبرګون وښایي، د هغې د لرې کولو کوشش وکړي، یو بل ته رانږدې شي، بد اعتمادي ختمه کړي، دا د بلینک گیم چې ورته وایي، په یو بل دا تورونه ختم کړي. دا کوم دواړه خیزه د ډایلاګ چې کوم دا اوس غونډه د 14 میاشتې پس په کابل کې جوړه شوه، که دغې په بنیاد باندې دوی پر مخ لاړ شي، نو بیا امریکا دا اوس تاسو چې خبره کوئ دا بالکل ستاسو دا نظر بالکل درست دی، بیا به بل یو هیواد ته ضرورت نه وي او باید چې نه وي. ولې دا امریکا به ټول عمر دلته وي، یا دا ګاونډیان خو جغرافیه خو نه بدلېږي که نه، جغرافیه خو په خپل ځای ناست دي. حامد کرزي صاحب پاکستان نه ډېرې ګیلې وې او کېدای شي ډېرې پکې جایز هم وې، لیکن هغه به یو خبره کوله چې پاکستان او افغانستان خو دا خو ورګولي دا غرونه دي، یو بل نه جدا کېږي او ولسونه خو یو بل سره تړلي دي، وصل دي. نو زما خیال دی چې د امریکا به پکې بیا دا ستاسو چې کوم اندېښنه ده، بیا به پکې دا ځای نه وي چې امریکایان غواړي چې پاکستان لپاره یو مستقل په افغانستان کې یو ځای پیدا کړي، چې خپله هېوادونه یو ځای شي،
جنگونه دا بدبختی ختم شي نو بیا خو تاسو خبره بالکل زه اتفاق کوم چې د بل چا پکې ضرورت دی چې هغه راځي او بله خو ښاغلی خان یوه مسله چې د انګلیسانو عام شعار و یا یې غوښتل چې حکومتونه ړنګ کړي او دوی خپل سیاستونه پلي کړي نو په انګلیسي کې ډیواید اینډ رول یعنې تفرقه واچوه او خپل حکومت وکوه لا هم ځینې پر دې باور دي چې ممکن پاکستان دغه څه ونه غواړي چې په افغانستان کې د باثباته نظام وي ځکه چې لا هم د افغانستان دغسې مجبوره وي لکه څنګه چې د پاکستان یو ستر مارکیټ و بېلابېلو توکو لپاره په تیرو کې که چېرته افغانستان په ځان بسیاینې ته رسېږي نو دغه مارکیټ به له منځه ځي نو آیا په پاکستان څومره باور کیدلی شي ستاسې په اند او سیاستونو ته یې په کتو سره چې دغه پروسې نه به په قوي توګه ملاتړ کوي او هغه هم په واقعي توګه دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د پاکستان په اړه باندې یو ډېر منفي نظر موجود دی پاکستانیانو سره دا احساس شته او ځکه ځینې وخت کې د پاکستان پخواني فوجي مشران د پاکستان سیاسیون دوی دا مني چې په ماضي کې د دوی پالیسۍ تګلارې هغې کې کمزورۍ وې نیمګړتیا په خپله باندې دا مني زما خیال اوس یو سوچ شته چې افغانستان سره ښې اړیکې افغانستان کې د جنګ ختمولو لپاره ګورئ چې کله د طالبان پلاوی دلته راغی په هغې باندې انتقاد هم وشو لیکن په هغه ورځ باندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې کله د مصالحې شورا مشر ته ټلیفون وکړ تاسو د ډاکټر عبدالله په خپله ټویټ وګورئ چې هغې کې هغه څنګه یو مثبت غبرګون د عمران خان او بیا دا اعلان هم وکړ د هغې یو ورځ وروسته په کابل کې یو دستوري ته چې وینا کوله چې بین الافغاني مذاکرات به یو هفته پس شروع شي یو هفته نه وه 10-12 ورځې واخیستې لیکن هغه کار شروع شو اوس زموږ دا معلومات دي چې ډاکټر عبدالله پاکستان ته په دې میاشت کې را روان دی ممکن ده چې د سپټمبر په 22 وي ممکن ده چې سپټمبر په 28 وي لکه دا دوه نیټې موږ دلته اورېدلې دي معنی دا ده چې شیانو کې د پرمختګ د مثبت بدلون یو احتمال پیدا شوی دی او باید چې پیدا شي ځکه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د دې نه بله چاره نه افغانستان سره شته نه پاکستان سره شته بله خو اوس مهال دغو مذاکراتو لپاره او پرانیست غونډه به مو هم اورېدلې وي چې د بېلابېلو هیوادونو د بهرني چارو وزیرانو خپل ملاتړ څرګند کړی دی د نړۍ په کچه یوه خوشبیني او هیلې راټوکېدلې چې د افغانستان جګړه به پای مومي غواړم ستاسې نظر پرې له ځانه سره ولرم چې تحلیل مو څه کیدلی شي له دغې پرانیست غونډې او دریځونه مو څنګه پکې پیدا کړل ګوره ما ټولې ویناوې اورېدلې دي په ژوندۍ بڼه په اسلام آباد کې چې کم خارجه وزیر څه ویلي سره د پاکستان د خارجه وزیر په عمومي توګه یو ډېر هیله بخونکی و یو ډېره امیدواري وه پکې او تشویش پکې بالکل شته چې لکه مشکلات پیدا کیدی شي ځکه د طالبانو په فکر او سوچ کې څه ډېر زیات بدلون زه اوس نه وینم د ماضي په شان سخت هم نه دي د هغې هغه موقف او نظر لیکن لکه مثلا چې د اوربن خبره ده ټوله دنیا سره د پاکستان د اوربن ملاتړي دي طالب اوربن نه اعلان کړي د طالب نظر د طالب د اوربن په اړه باندې زما نظر دا دی چې د هغوی سوچ سم نه دی پخوا به د طالبانو دا سوچ و چې ځکه په افغان ځواکونو باندې حملې کوي چې دوی د خارجیانو په دفاعي لاین کې ولاړ دي هغې دفاع هغه دلیل خو لاړ د طالبانو خو امریکایانو سره روغه وشوه او د صلحې د هوکړې اولنی پړاو د جولای په 14 چې کله پوره شو نو زلمي خلیلزاد دا وویل چې د 29 د فبرورۍ نه تر د جولای د 14 پورې یو خارجي او یو امریکي د طالبانو په برید کې نه دی مړ ګورئ نو د خارجه وزیرانو سره د پاکستان د خارجه وزیر نظر مثبت لیکن پاکستان یو خبره ضرور کوي هغه خبره زلمي خلیلزاد هم کوي چې داسې کړی موجود دي هغه په افغانستان کې کېدی شي هغه په پاکستان کې کېدی شي هغه په سیمه کې کېدی شي چې هغوی د افغانستان د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي دا یو تشویش په پاکستان کې هم موجود دی او دا بیا دا زما خو ګوره دا نظر دی که د افغانستان ټول سیاسیون ټول مشران یو خوله شي یو موټی شي یو اواز وي نه بیا د بل چا دپاره پکې ځای شته نه بیا دا تاسو چې کوم خدشې اظهار کوئ اندېښنې زه ورسره متفق یم چې د بل پکې ځای نه وي
معاملات مسلې زر حل کیږي د افغان مشرانو خپل اختلاف ممکن ده چې هغه نورو ته پکې بیا ځای ورکړي. نو لهذا یو عمومي د افتتاحي غونډې زما په نظر ده چې هغه یو مثبت او یو ښه بنیاد ایښودلی شوی دی. او ګوره دا ښه بنیاد نه وروسته کمیټې جوړې شوې، د کمیټې غونډې وشوې او نن رسمي خبرې هم شروع کړي. مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي او د خپلو ټولو ګاونډیانو د صادقانه همکارۍ په هیله. کور مو ودان ښاغلی خان.